کنه متقدس څنګه دی ټول الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت في نعوت الجبروت أو وشوائب النقص وسماته تخو ما تقول جي دا لو خاصمات دي طالبان ته مخ په دې بیک خبرو کړه کنه وکمال صفاته نګره یو جلال ذاته وکمال صفاته دا کمال شو من حيث الذات چې ذات جلیل ده او صفات على وجه الكمال دي دا کمال صفات شو الله تعالی په اعتبار د ذات سره هم او په اعتبار د ذات سره هم له علو الشان ورفيع المكان مکان په معنا د زین د مکان مرتبه باندې ها پوښې په بیا ما ته ګورځي المتقدس او پاک ته په نعوت د جبروت کې منګه طالبان ته جبروت په جبر کې سره الله پاک الله خوند چا ده د قهر او د چا ده زور ده نو ادب د جبروت مبالغه د بچا کې په جبرون کې پوښې او په دې جبروت کې یعنی په دې جبر کې څنګه چې کم خلک شرک کوي یا کم خلک چې ظلم کوي دا د څه زونه یو ګناه کوي خفي کوي جلی کوي ځان له دې متاثر ده دا یو دنیا ده یو دا چې ده اوري ظلم کوي شرک کوي الله پاک په شرک ډېر خپکیږي او دې په ظلم چې څوک کوي د چا سره کنه په دې الله پاک څو ډېر خپکیږي نو د چې الله پاک له ته غصه ورشي غصه انسان له چې غصه ورشي ته دې کړه د حدود نه وځي بس تماشې دز سره وي مړی کی ځان په مخته کې هغه په مخته کې ګوره الله پاک د جبروت په نعوت کې ان الله پاک ځکه چې خوند چا ده او هغه ځکه وې کنه جلال ور ثابت کو او دا سبب دا شو چې جلال ثابت کو نو په جلال کې چې راشي نو جبروت نه دی بیا څه کوي بیا به د ظالم سره او د چا سره او د کافر او د مشرک سره به دی بوله سزا ورکوي او الله پاک چې دی په دې جبروت په صفت د جبر کې او د قهر کې دی د چانه دغه ماته ګوره اوشه په المتقدس في نعوت الجبروت په نعوت د جبروت کې نو په نعوت او د جبروت کې د جبروت بیا ډیر نعوت دي جبروت څه ځکه چې کله جبر راشي دغه راشي نو په دې ټیم کې انسان ته مختلف کیفیت انسان ته راځي هغه ته صفات د چاوي نو په دغه نعوت په صفات د جبروت کې پوه شئ په نعوت د جبروت کې دا واجب تعالی پاک ته د چشنه د شوائب د چانه د نقصنه ما دي ته وې کنه ما دي طالب ابروز ما ته خبر انت ما څه خبره کړی یاد شي مالته کې مې دای جمع ولیکړه دای دې شي وې دای دې شي وې یاد شي څه څه دي څه څه لیکل نه دي ها نه چې کوم ناس دي زاده شتال تکې نه انا ته مول عمل تاسو خو زه ما چې چا سوپ ناسي او څه لیکل کړی ها نو موږ دې سبق کې بس چې کتاب کاته پکې نشته خو دا پخواني زمانه په نکتې دي خسته ها اوی چر با سړی دی پکې نه خزي دي پوښې په او عام خصم نو خو صاحب د چا نه پاتې نو خو انسان دا سب کم شي چې سبب د پاره د چا ده سبب د پاره د چا ده تجاوز دی چې هغه چې د په غوسه کې راشي الله پاک په تمام نعوت کې دلته جمع مضاف کړل شاته نعوت ته دلته دا جمع راوړل او چې د دې جبروت چې څومره تاثیرات دي څومره صفات او کیفیت دي په دې ټولو کې واجب تعالی په جميعو کې د چش نه پاک ته د نقص نه پاک ته المتقدس پاک ته او بیا څو وسمات او دغه د علاماتونه هغه څنګه
کله کله شی نومي خو علامه هغه د علاماتو نه منزه دی پسې لا شبه زوي والصلاه متى تتص الصلاه او د دې عقلن او نقلن خبره مرزه کړي و هغه نه واوړه یو خبره تاسو په دې کې نه کوم صلات د بشه تذکر صلات لغتن دعا ته وي دعاء طلب الرحمت ته وي دعا څه ته وي او دلته نسبت الله ته شوی دی نو خدای پاک طلب د رحمت کوي والصلاه نسبت الله پاک خو دعا شو کنه او خدای پاک دعا کوي طلب د رحمت کوي الله تعالی د طلبونو نه منزه دی الله تعالی څه طلبونه مسوک کوي طلب هغه څوک چې شي غواړي الله پاک غوښته شته دا خو دغه شان د وجوبونو خلاف دي چې شي غواړي نو په خبره ځان پیګه نو رحمت ما یې وي نو دیوژن کتابونو ټول وي چې نسبت د صلات الله پاک ته وشي نو جرد امانت طلب دا طلب ته کې به دکټ کو مجازن مضاف بدلار شي او صرف رحمت وپال شي بیا ما تاسو ته ما رحمت رقه القلب ته وي یو خو ته یو خو دغه مجاز شو کوم مجاز طلب دکټ شو تجرید شو دغه چې وس الله پاک رحمت کوي وس رحمتهم جی کار خراب دی رحمت وي رقه القلب ته څه ته وي او رقه قلب صفه القلب څه شي او صفت بلا موصوفه نه نو که دا رقت په واجب تعالی کې راځي نو قلب خامخي څه وي له قلب او الله پاک د چانه د صفات او د اجزاء د جسمنا او د صفات د اجزاء د جسمنا الله پاک منزه ده نو د رقت نو منزه ده او څه شي او د څه شي د قلب نوم سره منزه ده د رحمت ته څنګه ثابت کوله حالانکه د خدای پاک پس د الله نه چې ډېر لوی نوم د رحمان دی هغه څوک دی هغه رحمان دی او رحمان نه خاون چې کوم دی د رحمت رحیم خاون د رحمت دې سره بچکه او صلات هم ته طلب چې کټ کو رحمت پاتې شو نو رحمت د الله تعالی دی او د رحمت معنا نه شي کېږي وای نه شي کېږي وای د خدای په حکم ذکر رقه القلب ته وای او الله پاک د قلب چې جز د بدن دی او د صفات او جز د رقت ته کنه څنګه چې عارض بیا محل غواړي نو قلب هم ثابتېږي او رقتم د جسم صفت ده نو الله تعالی د اجزاء د جسمنا او د صفات د اجزاء د جسمنا الله پاک منزه ده عشان ډیر اعلی الفاظ د دې شینونه خوږه به تاسو به علامه قرطبي په خپل کتاب تفسیر کې دغه ځای کې لیکي په کوم ځای کې پوښي چې ان الله لا يستحيي ان يضرب نو حياهم انقباض النفس توي وكما ما التنا نفسه انقباض ته دغه خبره ده خوږه به اوري نو دیو جنا دا معنا څنګه جوړیږي الله پاک ځان د نسبت څنګه کړل الله پاک لا ان الله لا يستحيي ان يضرب حیا نه کوي دینه چې بیان کی الله پاک حیا کول نه کول دغه الته چې جوړیږي نو الته غوي کله چې یو صفت داسې وي چې په الله پاک مبارک صحیح نه شي کیږي لکه دغه زم نه شي کیږي دلته هم شي کیږي وې دا غینه به دا اثر اخلو او اثر د رقه القلب سره احسان ده ساجي په چا باندې نرم شي احسان وسره کې پرون مودن نظام الدین نوانو د جزونه غستو د تونین سوزن جوړو د غیم راو موږ یو دخمان براو پیسې باندې تقرب په پاتې شو دی چوکاتو لسل په یبه کې ده منطقه ما چوکات اوس خبره دلته کو د جهل تروم په جنگیو نو دلته بسکه وې دا غینه به اثر له اثر څه شره نو دې زما سره په پرون نوان دی نه مده شاتو کې احسان د الله تعالی دی افاظه د خیر دی دا ټکه استعمالي کنه والصلاه ويا څنګه ده على نبي محمد صلی الله علیه وسلم المؤيد بسات حججه دلته بسات حججه کې المؤيد على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه شيء وواضح بيناته يخو ما تقول جاي يخو ما تصل إذا محمد بدل ده نبينا سره او ده بدل ترجمه دغه ده په نبی دغه چې محمد ده چې محمد ده جاءني زيد اخوك راغه ما په زید چې ورستاله دا چې ټکه په بدل د پښتو کې دا د بدلیت ترجمه ده او چې او حسن نبی
المؤید دا هسې ټکی چې دا په موصوف سره لګي وروسته چې صفت راځي که نه په پښتو کې هسې محمد صلی الله علیه وسلم المؤید چې تأیید کړلی شی دی تأیید څه تأیید کړی شی دی بسات حججي نبیون کې هلته په ترجمې په علامه اسلام الدین په حاشیه کې لیکي وی دا نبیون دا او د مایل متصل به ون ښه سر دې سم چې پرې دا ټکی ته شي پوه شي به نبی څه ته وای ها خو یا پرې رضا د نبی باندې رسول ډېر زبردست باس پرې خیالي کې روان دي هغه ته پرې دا خبره بسات حججي چونکه علامه خیالي دا خبره چړل الکه دا اضافت د ساعته او حجج وتا دغه لول خو حجج کې د هو زمير چاته راځي یا راځي د چاته الله ته او یا راځي د الله ته یا راځي د چاته محمد دې او یا الله تعالی الحمدلله حجج د الله تعالی د تایید کې شی د په پرقیدون کې سره د حجج او دلایلونه بیناتونه او د شان د معجزاتونه فویږي په او پوښي به حجري په بساته حججي په ساته سره د حجج د یعنی د حجج د الله تعالی نه لکه چا د معجزات څوک د پلاس نه ښکارا کوي الله تعالی حجج د الله تعالی طرف نه شو داغه د طرف دین نسبت هغه توکا یا په دنه ځلیږي د پلاس ښکارا کیږي چې ته نسبت وکړه د حجج کې د هو زمير ته نسبت ځان صحیح ده الله تعالی د حیثیت رچانه ها چې داغه د طرف راځي اوري او چې شه ها او پیغمبر څه شو داغه پلاس باندې کی د بینات پوښي نو ځان صحیح دي او بیا اضافت ته ساته حجج وتا یا اضافت چې کم دینو دا اضافت د صفت ته چاته اضافت صفت الى الموصوف او یا چې کم ده بمعنى من فمعنى بمعنى په تقدیر د من سره ده اوس بده کې چې دوه دا شو په هر یو کې دا دوه جوړیږي ټول څو تقدیر نشو څلور تقدیرات اوس به ترجمه زده کوي ها و دې کوم ذکر کې اوس بده ته کوزيږي وای تایید کې شه ده بسات حجج په حجج د الله تعالی سره او دا ساته صفت کې د حججو نو ټول حجج ساته شو ټول حجج او د نبی سلام ټول حجج ساته شو ټول حجج د نورو د پیغمبرانو نس شو د ډیر پلخي ښکار دي ډیر پډاګ دي دیو جنوي دغه چوک نه پوښې په اوس قصه ته کوم هم د دې متعلق ده هو خالي یار نو دا یو دغه چې کوم دی او د هندستان کې د قاسم نانوتي هوټل منظره او انسان او علم بزره بادشاہ د پادریان نالو او هندستان کې به دا قصه ډیره و دا فضل محمد نصیب په هندستان کې څو کال کم دی د سوارلس کاله زما استاد ما چې سوارلس کاله دا میزان نه ولا د بخاري شپ ټول ما په دیوبند کې سبق وي او بیا مدرسې شپ درې کال نور بیا ساتلو نو لس 12 کاله دغه شو درې کاله 15 کاله په دیوبند کې اوسېدو اوري نو ډېر سلی دیلو دا وخت چې دا پاکستان جوړیږي دا غوېمه جوړیږي د دې نه مخکې دی 47 کې بیا پاکستان جوړیږي د دې نه مخکې دا دور دی نو مخکې خاموشه دور دی خو هندستان دا پاکستان ټول یو هندستان دا پاکستان چې دی کنه دا هم سو یو ټول یو هندستانو نو دا هندستان چې یو بده کې یته به هندستان وي اوري او بده کې با زیبه دا عیسایان پکې مو سکان پکې مو مسلمانان پکې مو او بس دا باسنو خو خاله چې جنگونه نو په چې چرته کې به عیسائی تقریر کو او بل بدغه هغه به تقریر کو مناظره به باسنو بو او دا دیوبند علماء د سپینګیر مشران په شراړمو نو پادریان راغلو د کوم ځای نه او دې عیسایان بس کار شروع کړو اخر دا چې په هندستان باندې قبضه دی وکړه پوه شئ نو دا عیسایان راغلو اوس لګیاري پادریان دي و چې عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام نه غوړه دی افضل دی پوه شئ او دلیل دا وایي چې هغه ځکه افضل دی چې هغه مړي ژوندي کول هغه معجزه د مړي د ژوندو کول و او د پیغمبر سره متعلق چې د مړي ژوندي کړي دي چې د ثبوت نشته لہذا هغه دا په اعتبار د معجزې سره چې هغه ډېر اعلی معجزاتو هغه غوړه شوی د چانه د دنه دغه وکړه پوه شئ او زما سره دې ورته وړاندې شو مناظره وکړه وی تا ته ګورو پوه شئ وی نبی علیه السلام چې کوم دی دا غوړه دی هغه زما د خبرې د څه توړلې ورته وی دوه ته په جواب کې وی چا قاسم نانوتي صاحب وی دا مړي ژوندي کول دا خو څه غټه خبره نه ده نو دا خو د پیغمبر اسلام خو پرېدا پیغمبر اسلام شان دومره اعلی او ارفع دی دې پرېدا د دې امت هم دا کار کولای شي
وی دا امتی به څوک وي زه یم که نه وي په دې وجه زه د پیغمبر امتی یم او د پیغمبر اسلام دقه معجزه به په امتی کې د کرامت په شکل ښکاره کېږي دې دعوت راکړي چې زما پیغمبر په حق باندې و او د هغه نه افضل و ته ماته دا خبرې کوې وی په غصه کې شو اورې وی دا وی څوک به ژوندي کړي وی هغه امتي به څوک وي زه یم که نه وی لا خبره لاړه باچا وی چې ځه فضل محمد اوسې دغه څه کوله پوه شوې دی په دې موقع په دې دغه دا قصې لکه نږدې قاسم نانوتي څه کې دی خو ډېر مخکینی سړی دی پوهېږې پې وی چې دا دغه شروع شو نو وی چې باچا خبره شروع کړه چې وی زه یې دغه دی دی مړی ژوندی کوي پوه شوې هندوستان کې دا به کله وی چې مړی شي بس مړی راوړی خبره به دی که چېرته دا مړی ژوندی شو 9 پادریانو تاسو به دلته کلمه وایئ هغو ته وایي که ژوندی نه شو ته به یې د عیسایت کلمه وایي و په دې مې خبره توی شوه سبا 10 بجې په هندوستان کې اعلان شو چې مړی راوړئ میدان مقرر کړو 10 بجې د مثال په طور پوه شوې پې اورې و شپه شوه طالبان دې ناستې خبرې کې لکه مونږ چې ناست ګپ شپ پوه شوې ایو طالب چې سوچ په ټول رنګونه بدلو جی ستاسو کوم مقام دی که نه دا رښتین خبره کړله وی سبا که دا مړی ژوندی نه شي نو وی چاپي کوي دی خپې یې زور کو د خپې تېراخ کو دی دومره د غصې نه سور شو وی تاسو نه زه تپوس کوم دا مړي به الله ژوندي کول که عیسی علیه السلام وی الله وی هغه دین چې کوم دی اوس منسوخ دی که نه او د پیغمبر اسلام دین ناسخ دی چې د منسوخ دین مرسته خدای پاک کول او الله پاک ژوندي کول هغه نه ژوندي کول او د ناسخ دین دپاره به اوس الله پاک دغه مړی ژوندی کوي که نه ژوندی کوي دا به خامخا ژوندی کېږي وی چې داسې ووایې که نه وی طالبانو وایي زموږ د زړونو دنیا بدله شوه مونږ وایي سبا به مړی ژوندی کېږي بس وی دومره اثر د دې خبره مونږ وکړو او دونه پخه عقیده یې وه بس مړی چې کوم دی نو دغه شو دا ای دی مړی او دی د 1 ګنټه مخکې لاړ او یندو مړو ای راسولی پوه شوې پې او په خپله کرسۍ ناست و مخې ته 9 کرسۍ نورې پرتې وي او دی راغلی په امسا سره داسې ناست دی بس مړي ته به داسې ناست دی اوس انتظار کوي چا ته پادریانو ته او مړي ته ټول مزبان طالبان راغونډ شي دي که نه د هغه ځای نه کله غږ وشي کله د هغه ځای نه نادرې دا طالبان خدای ته وګوره اوس ناست دي که نه پادریان دوی په هوټل کې وو پیم پوره شو سړي نشته بیا لاړ شوی په هوټل کې ګورئ چې معلومات یې کو هوټل وي د شپې په نیمه شپه دې تښتېدلي وایي چې کله زه دا خبره وکړه که نه څنګه چې په طالبانو سره کو یا هو یو بل ته وی چې قطعي ته تاسو ته پته راځي دا دین پاکه دی او دا سړی د ټوغ نه دی او که دا مړی ژوندی شو د عیسایت جنازه به وځي خو زه چې تښتو یو ته خلکو یې مړی ژوندی کوي خو دا یو خبره وه چې الله پاک وجل دی بس پرېږده مړ دی د هندو بیا را ژوندی کوو بیا به څه شی دا خو څه کرتبونه موږ نه کوو خو دا یو خبره وه خبره ویجو الله پاک په کار کړی اوس خو زه خپله مړی وړی تاسو څه هسې تا مې څه پر خبره کوله هر حجت یې لکه هغو دا دعوه وکړه چې دا حجت د هغه ساتی دی نو هغه وایي چې دا ساتی حجت که د ټول نه غټ حجت دا خو دغه دومره غټه خبره نه ده پوه شئ او دا داسې سړی اوس قاسم نانوتوي یو ځل فضل محمد صاحب بیا فرمایل وایي داسې ناست و د هغو پورې ملنډې کوي ګوره چې څوک نو شیعګانو کې څوک وایي داسې زر زر یو دی روان دی په لاره نو زر په کټ کې یو سړی اچول دی که نه او وایي ته څادر یې په واچو لکه مړ شي ژوندی سړی دی او ده ته وایي راشه مولوي صاحب ستا جي راشه جنازه وکړه خیر یې دا چې دی چې جنازه باندې ودرېږي که نه الله اکبر وایي داسې به پاسي دا سړی سړی به څه شي چغې به کړي چې په مړي په ژوندو مړي جنازې کوي ملنډه یې پورې کوله که او دی ښه پوه شو بس خو خلاص سړی چې راغی ښه دا مړ دی وی و جنازه یې وکړمه وی په دې مړي جنازه وکړمه وی و په دې مړي جنازه وکړمه وی و په دې مړي جنازه وکړمه وی و بس وی سپنه سب تړی بس چې زموږ اوس دا فضل محمد صاحب فرمایل جنازه صاحب هغه چغې کړي خاندي ټقېږي ده په قلاره خپله جنازه پوره کړه خاندنه چې راوګرځېد ولې خاندې چې تا به ژوندي جنازه وکړه ما خو د مړي کله او که تاسو ته ژوندی چې مخې ته وړه مړو
دا واقعي د شی قصه ده چې وکړه څو مړو دا قاسم ناتي دي سره دا قاسم ناتي دا قسم انسان یو ځل د بخاري شریف په ناس طالبان زبق وای شکل دا طالبان پکې نو یو امي سره براتله هغه هم ناسو پوه شئ هغه امي سره چې کوم دی نو بس بیا په طالبان سره تکرار وکړو طالبان جوړې خبرې کولې خو داسې جوړې خبرې به څوک پوهېده پوه شئ طالبان لګیا ځان سره تکرار کوي دی به سره کښېني پوهېږي نه دی طالبان ته وایي داسې چل دی چې زه نه پوهېږم تاسو پوهېږئ هغه وایي دا ډنډ دی که نه ټوکه ورسره وکړه یو خو جمع و په دې ډنډ کې سړی ماستن کښېني سم دي که نه سهاره پورې بس بیا سبا له پوهېږي اواز یې خاندي چې بس دې کې شپه تېره کړه که نه سهار له به سپوږمۍ وټي وایي موږ په دې کې شپې تېرې کړي بس دی پوه شي دا خو صحیح خبره کوي چې ماسوتن شو که نه پوه شئ دا محترم چې فضل محمد خبره کوله وایي چې دی دغه دا شیخ قاسم نوتي به دلته به اودس له راتلو دلته به اودس کوو اوس هغه سړی چې ماسوتن راغلی دی بوتې دنګل دي پروت دی په دې جمي او وایي چې سهار به پکې وخت تېروم که بس پروت دی په دې کې دی چې سهار دغه راغلی چیش له اودس له چې راغلی که نه بس شیړه خېږي دی وایي چې شیخ ورځېدل دی که نه چې هغه پوه هغه وایي چې زه یم تا دغه یم د پوهې څه کوې وایي چې ما دغه شان طالبانو ما ته ویلي وایي ته په دې کې شپه تېره کړه بیا به سهار له پوهېږي دومره لاس ورکړو راویویسته د خدای سعادت که نه او د خو هسې لمانځه ټایم دی دعا وکړه یا الله چې دی دومره په علم مین دی د علم په ورکې او دا خو سبقونو ته زده کړې ته هم نه دی محتاج چې تی چاله ورکې نه ورکې خدای زه تانه سوال کوم چې دا زړه د علم نه ډک سهار چې راغی که نه حق په خپل ځای کېنو څوک ویده بخاري شریف بلوه او کېناست بلکل رنګ یې بدل و سبق نه شروع سبق طالبان ته شروع چا د ده دعا دومره قبلېده داسې انسان څوک تاسې مه ګوره ښه د یو کتاب ته راوړه هغه آب حیات ته راواله دغه میله خدا شناسي میله خدا شناسي میله د خدای د پېژندګلو میخې خرڅېږي که نه میله یې خرڅېدلی څه شی میخې هغه څه شی وه میله خدا شناسي دا نومونه میلې وي او داسې دغه ودو په دې کې بیانونه کول پوه شوې دا ټول دې منونه ماده شي پوه شوې رشید احمد ګنګوني د ده نه پخوا بیا هغه یو الهام دا دغه چې دی د بخاري شریف دغه دی پای مې نوز دا الکنز المتواري که نه دا دغه کې ما خالص الکنز المتواري دا پې ما چې کوم دی نو وې لوامې دغه دا سلمې دی دا الکنز المتواري د چا ده رشید احمد ګنګوني ده لپس به حاشیې تفصیلات شي دي مولانا زکریا صاحب الکنز المتواري شو او خپل نوم لامع الدراري دی څه دی په خپله چې هغه کړي هغه لامع الدراري ده او د لامع الدراري تفصیلات او دغه چې سره اوس 40 جلد ده څه ده الکنز المتواري دی چا درجه کا اساته حججي خبره کوله الله ساته څه حججي مې دغه حجج دغه ساته خو نبی سم دغه د غسلاس کارو چې مړ ژوند کول څه خبره پوه شئ او دغه د هغه څه کر کې دکایا پوه شئ راشه خبره ته وکړه خلک لاړو تختېدل ټول عیسایان پادریان لاړو دنګلو ته نیمه شپې تختېدلي نو ضمیر راځي کې چاته الله ته او ساته اضافت کا حجج ټول ساته دي نو هغه څوک چې نه دغه یو ساته هوا مونږ دا ساته د نبی سلام دا خدای کې نه داغه د چا د څه شي وا د امتی مونږ دا په طریقه ولا سره خو موقع وا د نبی سلام چون کې داغه پیغمبري تر قیامت پورې ده تر د زمانه په لحاظ او د شمال نه تر مشرق او مشرق تمام دنیا کې ده دا د مکان په لحاظ هغه له دې معجزه ورکړه چې هغه صحیح همیشه او همیشه چې دا هغه د قران کریم دی دا سره او نه په زور کې تبدیلی کول شي نه څوک په زیر کې تبدیلی کول شي نه په معنا کې څوک ګړګوتی واله شي او دومره تفسیرونه شي دي کنه چې دا راټینګ کړل مکمل سړلای دی څوک په دې کې ګوتی ونه وي پوه شئ او د هر تفسیر جدا کمالات دي پوهیږئ هر تفسیر جدا کمالات دي پوه شئ یا لیته چې په دې باندې ښه کار وشي چې دا کمالات سره کاره کې داري وه پوهیږئ نو دا خبره مې تاسو ته کوله نو اضافت ټول حجج ساتي شو یا
اور بساتع من حججه حجج خو ډیر دي خو په یو ساعته سره مراد دا غینه بیا سکه دا قران کریم کا بیا کوم اضافت شو بیانی په تقدیر د من سره شو او دقه د خوخ کړل چا الله مخیالي تراکه خیالي راکه وای ګوره جی ځان په کا پرون خدا مې ویل کنه الاولى كون الضمير لله تعالى پوه شي طالب جانا او کنه زمي چا ته راځي شو وسمه ته ګورځي وس اغبل خبره نه کوي چې دا اضافت ته ساده حجج وتا کم یو ده خو تاسو دې چې دا ترجمه کوي استاد په توګه کې چې کم یو ده استاد هم زمالومو متاسو مازغه چې څومره زور کوي ليفيد ان آیت نبینا اعظم من آیات سائر الانبیاء آیت د نبی زمنګا یعنی داغه معجزه هغه چې کوم ده د نبی زمنګ اعظم د آیات د سائر الانبیاء نه دا په دې کې اضافت د صفات موضوع بیان شو ولی وای کچرتا کله صفتی شي نو بیا خو به ټول صحیح بیا به آیات پکارو بیا څه پکارو او دلته آیات ویل کې آیتې ویل او چې مشنو کنه پوښې په ساعته سره داغه د چانه اوري داسې به او هغه بل اوس هم جوړه کې بیانو کومه وا ها او دلته کورسې کوا په خبره ځان پوکا اوري دا په دې 1 نمبر کې دا ټول جوړ کړل نرستو په دې ځکه وی لکن عبارت ته محشي ناظر د تقدیر اول تا تقدیر اول دا شو څلور تقدیر شو کنه دا به څه مګرخه کې وای دا ولیدو په دې 1 حاشیه کې لار شي نه اوري لكن عبارة محشي ناظر د تقدیر اول تا خپل کم یو عبارت ولیدو يعني كون ده ضمير راجع الله تعالى واضافه تساوي جزء بمعنى من حيث قال يفيد ان آية نبينا ولم يقل آيات نبينا ودلدو ويدشي والنبي ولا تقدير ان يكون ضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يحمل بس بديك دا ورکو فوجي او بیا ګور ويجوز ان يكون لمحمد عليه الصلاه والسلام بیا به دا غوډه جوړه یا ټول سدي هغه حجت چې د محمد صلی الله علیه وسلم دي ټول ساتي دي یا به کې څو بعضی دي بیا سوی وی فساد حجج من قبیل اخلاق ثياب ها چې محمد صلی الله علیه وسلم تراجه کې نو بیا اضافت د صفت کا موصوف تا اخلاق ثيابین کې تاسو په کافی ویلي دا کوم اضافت ده صفت ته چاته یعنی ثياب اخلاق زړې ټول نو ثياب اخلاق او ثيابین کې اضافت ته چا ده د صفت ته موصوف تا نو صفت خو بیا موصوف شي رستو شي ثيابون شو نو ټول زړې نشوي نو دلته بس شي ټول به پړقیدون کې شي یو پکې نه دایو نو په دې کې کوم غوړه کو اضافت د چا او دغه حاشیه کې بیا مخې تلار شي وعلى تقدير يكون ذي محمد عليه السلام ينبغي يعمل اضافه السائل الى الجيد الى اضافه السائل الموصوف ليفيد التمهد بان نبينا معين بجميع حججه يوزل چې نبی د نسبتو کانو خدای چې ټول ته ساتي وي او ټول ته ساتي کله به لګي چې اضافت د صفت چې چاته موصوف تا دا خبره کله لګنه اوري او شو پسې لاشه دي